نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یاد کے پیغمبر دی خلق تب کتاب کی پا قرآن مجید کی دا ابراہیم علیہ السلام قصہ بشکاو رشچین پیغمبر کله چې ورخپل پلار ته چې زما پلاره لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولی هغه چاته چغې وباسي او د هغه چا بندګي کې چې هغه نه اوري نه ویني او نه د چا په کار راتلی شي چا نه څه شی بې پروا کولی شي سورت مریم ابراهیم علیه السلام پاغا اولو العظم رسولانو پیغمبرانو کې دی چې هغه د امتحاناتو د ماشوموالي نه په سلسلو کې او په زولنو کې دی او په امتحاناتو کې کله چې پیدا شو نو په دنیا کې مسلمان نه و ابراهیم علیه السلام پلار د ابراهیم علیه السلام قوم د ابراهیم علیه السلام چې کومه برادری و د وقت ظالم بادشاہ نمرود ټول ماحول دا د شرک په تورو تیارو کې په وخت کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو ابراهیم علیه السلام ته پیغمبري ملاو شو نه ابتدا هم د خپل کور نه کړی دا ځکه پیغمبران ته دا دعوت دی وانذر عشیرتک الاقربین ابراهیم علیه السلام هم د امتحاناتو چې مخامخ کېدلو نو د ټول نه مخکې دعوت پلار ته ورکړو واتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون د پلار سره مخاطبه شروع کوي او خبره ورته کوي چې پلاره تاسو د چا بندګي کوئ دې چې ورته مه وایي اول ورته داسې مه وایي چې مه کوئ ځکه چې اول دې تپوس کوي تاسو د چا بندګي کوئ نو دوی ورته وایي قالو نعبد اصناما موږ خو د بوتانو بندګي کوو نو دې نه معلومه دا شوه چې یاره د نمرودو دوی د اختیارات تقسیم کړي او دا اختیارات پخوانو هم تقسیم اوس هم تقسیم دي زموږ د مسلمانانو هم اختیارات تقسیم کړي دي څه د جماعت اختیارات دي په جماعت کې دننه خبرې دي دا یې مولیانو ته پرېښې دي چېرې دا فتوې لګوئ او په خپل منځ کې جنګېږئ او د یو بل سره مناظرې کوي بحثونه کوي او د جماعت نه ممبر محراب سره هم کار دی او د بلا جماعت ته نه راتله محراب ته ملا وایي د محراب نه بار ته نه وتلو که نه دا متل چې دی ډېر غټ جوړ مقصد دی هغه هم دغه دی نو دا تقسیم چې کوم څنګه د مکي مشرکانو کړی و د مکي مشرکانو تقسیم داسې کړی و چې را ما فوق الفطرت کارونه چې دي د فطرت نه او د طاقت نه بهر کارونه هغې الله ته سپارلو او چې کومه د فطرت تحت کارونه و د خوی او د مزاج او کول او نه کول او ناست او پاست او قانون او حکم او سرښکته کول پورته کول دا یې بوتانو ته حواله کړو دغه شان دي یهودو عیسایانو هم دغه چل کړی چې هغوی هم تقسیم کړی څه د ګرجو څه د خلوت خانو اندروني خبرې وي او سره کتاب اندروني خبرې وي او څه چې کومه دی د هغوی خپل حکومت و هغه اختیارات و د هغې تقسیم شوی دا تقسیم پاکستان هم کړی دی دا تقسیم ټول اسلامي دنیا کړی دی تاسو هم کړی دی تاسو په خپله هم وایئ که نه تاسو هم همیشه دپاره دي سړی خوښي چې هغه غلي ډاکوي او هغه د اسلام نه بلکل ناخبره وي او کلمه او دا ول هم نه ورځي که نه تقسیم تاسو نه دی کړی دې ټولو خلقو کړی دی
قومي اسمبلی ممبر خو پرېږدوه په تندر مه لګوه چې پالتو لوښي دي خو هغه سنیټر چې ورته وایي که نه هغه خو ډېر ماهر پکاري که نه د ټولې دنیا سنیټران چې دي نو هغه د خپل قانون نه مکمل خبرې او صرف د پاکستان سنیټران د هېڅ نه دي خبر د چترال یو میلو هغه مخکې د یو پارټۍ سره اوس خرڅ شو بل پارټۍ ته لاړو د سینټ دپاره که نه اوس پیپل پارټۍ ته لاړ که نه اوس هغه به څه سنیټري هغه به څه وکړي هغه به څه پوهېږي او پیسو دپاره تللی دی مخکې په کروڑاو روپۍ سیټ اخیستی و په ارباو روپۍ وګټلې اوس هم په کروڑاو روپۍ چې کومه دی داسې کو نو سینټ کې دې سړی په کار چې په څه پوهېږي هغه د قانون نه خبرې دا ټولې دنیا یعنی پاکستان یوازې نه پاکستان نه بهر چې څومره دنیا ده که د یهودو ده که د عیسایانو ده که د هر چا چې د هغوی هغه ټاپ 10 کسان او د هغوی د سینټ کسان هغه خلک چې هغه په هغه قانون ښه پوهېږي ټول آیین ورته یادي زموږ غریبانان چې کوم دی هغه د آیین نه خبر نه دي یو کس د آیین مطابق خبره نشي کولی نو دا تقسیم نمرود هم کړی او دا تقسیم مشرکانو هم کړی او دا تقسیم د پاکستان د مسلمانانو هم کړی دی یاره څه خلک داري چا به اقتدار والی چې غریب له به کریمه نه ورځي ګډبه قسم دی چې خره نشي ساتلی خره نن زموږ هغه مشران دي خره نشي ساتلی د خوراک چل وله نه ورځي چې خوراک څنګه کوي خلک نو دا تقسیم شوی دی دا تقسیم په هغه وخت کې شوی چې ابراهیم علیه السلام پیدا شو نو څه اختیارات نمرود په لاس کې اخیستلو ځان ته خو رب العالمین وایو خو لیکن بیا هم ځان ته کمزوری وایو او دا کمزورۍ تحت بوتان هم جوړ کړي وو او هغه بوتانو ته اختیارات چې کومه دی څه دی حواله کړي وو دا ردی اختیارات دي دا ردی اختیارات دي دا ردی اختیارات دي دا تقسیمات یې کړي وو حکومت کې به هغه خلک وي چې هغه زما د رایې مطابق او د خیر او د شر اختیارات مې دله ورکړه او د نفي او د نقصان اختیارات مې دله ورکړه باران اختیارات مې دله ورکړه دا بوتانو نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې تاسو څه شي بندګي کوئ نو دوی ورته وایي چې قالو نعبد اصناما مونږ خو د بوتانو بندګي کوو نو ابراهیم علیه السلام د داسې حکمت په انداز باندې ورته وایي چې هل یسمعونکم اذ تدعون چې کله تاسو د چغې وباسئ که نه نو ستاسو خبره اوري نو دوی خو په ذهن کې پوه وو که نه چې نه اوري وایي کله تاسو سره فایدې ضرورت وي نو څه فایده درکوي نه چې سره ضرر نه د بچاو چې کومه دی نو څه خبره وي نه کولی شي چا سره طاقت شته دی هیڅ چا سره طاقت نشته یو باران نشي ودرولی یو باران ټول کیمیکل دی استعمال کی دا خپل ټول کیمیکل دی استعمال کی یو سیلاب دی بند کی یو باران دی بند کی یو زلزله دی ودرئی نشي ودرولی ځان دې چې کومه دی نو په ټیکنالوجي کې او په ساینس کې او په ترقي یافته ممالک کې جاپان دی او هر کال پې زلزله راځي او هر کال چې کومه د کورونو نقشه بدلی او بیا یې مولا ورانوي هر کال د دنیا په سطح باندې د چین نم جاپان مخکې دی ځکه چې چین خو پاپړ واله دی هغه شی جوړی او بس 15 ورځې پس وراني خو جاپان یې چې جوړ کړي نو جاپان هغه 100 سال چې کومه د هغې ګارنټي ده 100 سال زما یو ریډو چار الله وړو او دا په دې کوڅو کې او په دې لارو کې دا راخ کودلی شو پړی پسې تړلی و اوس هم کار کوي دا جاپانو پینسانیک جاپان او د چین هغه چې یو ډب دې ورکړو چې بل دې ورکړو بیا هېڅ هم نه دي هغه جاپان هم فیل شو د الله د قهر مخې ته او د الله د غضب مخې ته څوک نشي ټینګېدلی غټ نه غټ انسان زورور نه زورور انسان نشي ټینګېدلی نمرود دومره زورور و د ربوبیت دعوې کړې ربوبیت دعوه چې کوي خو ځان ته څه وایي که نه واقع د ټولې دنیا حکمرانه و الله تعالی پسې چې کومه دی نو جبریل امین نه ورالېږلی چې ډانګې پسې راوله داسې یو مخلوق یې پسې راولېږو داسې یو مخلوق چې عاجز مخلوق دی کمزور دی اگر که سړی تنګی ډېر خو کمزور دی ماش نمرود ځان د ماشي نه خلاص نه کو دا انسان دی قرآن خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور دی الله طاقتونه درکړي دي د امتحان دپاره
نو ورته وایي دا تاسو ته څه فایده درکوي؟ نه څه فایده خو نه راکوي. ضرر هم بچ کولی شي؟ نه دا هم نشي کولی. څه عجیبه غوندې خلک یې. تاسو د داسې مخلوق، د داسې معبود، د داسې ګټو لوټو بندګي کوئ چې په هغه کې څه داسې فایده نشته دی. نو امتحان ابراهیم علیه السلام د دعوت کار شروع کو، نو ځان یې چې کومه دی امتحان ته ور مخامخ کو. ځکه دا خو آسان کار نه دی که نه. تا چې کله ویل چې یاره دا پلانکې صیب چې کومه دی یا دا پلانکې قسم خلک دا ټول چې کومه دی دا غلط دي، هلکه د دې خبره مه منئ. نو تا ځان دشمنان پیدا کړه، په خپله دې ځان له دشمنان پیدا کړه. نو ابراهیم علیه السلام دعوت شروع کو د پلار نه ډېر په ناشنا ښایسته طریقه باندې، ولیکن ابراهیم علیه السلام ته ور مخامخ شو. نو قرآن وایي وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ډېر انقلابات پرې راغله خو ټول یې پوره کړه. مؤمن ویم دی ته دی به د انقلاباتو سره مقابله کوي، الله نه به شکایت نه کوي، دی به د تقدیر نه شکایت نه کوي، دی به د نصیب نه شکایت نه کوي، دی به د لوح محفوظ نه شکایت نه کوي. دی شکایت پر ځان نه کوي، د ځان نه. خپل ځان وګوره څنګه یې. که به تا کې څه نشته دی امتحان دی خوشحاله شه، که به تا کې څه شته نو عذاب دی خفه شه، توبه وبس. ابراهیم علیه السلام اولنی د ټولو نه غټ امتحان دا دی چې په بت پرسته کورنۍ کې، په بت تراشه کورنۍ کې او په بت پروخ کورنۍ کې پیدا شوی دی. دا د ټولو نه غټ امتحان دی. تاسو په خپله سوچ وکئ چې یو سړی دی هغه شرابي نه دی او شرابي کور کې پیدا شي، څنګه ژوند به تېروي؟ یو سړی غل نه دی او د غل په کور کې پیدا شي، نو به څنګه ژوند تېروي او ډېر ګران کاري. نو یو سړی دی او هغه پیغمبر دی او هغه مخلص دی او هغه موحد دی، په دې چې کور کې پیدا رہی چې هلته بوتان جوړېږي، هلته بوتان خرڅېږي، هلته د بوتانو عبادت کېږي، هلته د بوتانو چې کومه دی میله لګي، ټول خاندان بت پرست دی. او په هغه کور کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. دا ټول نه لوی امتحان و د ابراهیم علیه السلام، دا اولنی امتحان شو. او په هغه کې ورسره بیا پلار ته په مختلفو طریقو باندې دعوت ورکوي. ورته یې چې پلاره اذ قال لابي یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولې بندګي کې د هغې مخلوق هېڅ اختیارات ورسه نشته، ته خو ښه پوهېږې. بیا ورته یا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما سره داسې علم دی ستا سره نشته دی، د هغې بالاتر علم نه د تا خبروم، د هغه روحاني علم نه دې خبروم، مه کوه دا کار. یا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. که د الله او د رحمان عذاب راشي بچاو ور نشي کېدی، زه دې بچ کولی نشم. په دې وجه باندې داسې وکړه چې دا بوتان دې پرېږده، زما خبره ومنه. نو هغه ورته په جواب کې ویل قال اراغب انت عن آلهتي. دا زما را دومره لوی محنت تا په سین باندې لا وکړو، او چې څومره بېوقوفه انسان یې حاضره چې په خپله یې جوړې و هغې ته معبود وې، نو د دې نه به زه نفرت نه کوم. یعنې په خپله باندې سړی جوړ کړي، د مکې مشرکانو هم داسې ګرځېده، تاسو به چې هم داسې چېرته سپین غوندې کاڼې کتو زر د قبر په سر کېښودو، پته نه وي د دې به څه مقصد و. او سبا له هغه کاڼې راغېستو په ځان پسې به مږو که نه. دې قبرونو باندې پراته، اوس خو تاسو ښه شوي خو پخوانه خو که نه، اوس ښکته شته پورته شته دا پراته دي، هغه ګټې لوټې رالي، دا ښایسته ښایسته ماربلې رالي، او هغه په ځان پسې په قبر یې کېږدي او بیا په ځان پسې مږي. وایي د بر رحمتونه په دې راورېږي. نو جومات په دې کاڼو پسې ځان ونه مږئ، په دې ماربلو پسې ونه مږئ، په دې باندې روزانه رحمتونه راورېږي، منځونه کېږي، تلاوتونه کېږي، په دې کې رغړی که نه، بریلیان پکې رغړي، نو رغړی پکې. نه ورته چې عجیبه قمقل سړی داسې معبود چا تا ته راش کړی دی، ته ما ته ویله دې بندګي وکړه. نو چې کله سړی په خبره نه پوهېږي نو بیا به څه کوې؟ دعوت کار خو به کوې، خو لیکن بعض ځایونو کې څوک په خبره نه پوهېږي، نو هغې ته به سلام متارکه کې قال سلام علیک، بس زما او ستا جوړ نه راځي. ته ځان په خبره نه پوهېږي او ښه پوهېږي. یو سړی چې په خبره پوهېږي او ځان نه پوهېږي که نه، نو هغه ډېر ګران کار. اوده راایښول اسان کار دی، خو لیکن یخ چې ځان اوده کړي که نه بیدارول ګران کار دی. په چا باندې چې پیریان نشي که نه، حقیقي پیریان، نو هغه لرې کول ډېر اسان کار دی. صرف یو ځل آیت الکرسي په وایه، پیري هغه پلار هم نشي ټینګی دی منډې وایي. خو چې کومه ښځه او کوم هلکان، مړشران نه یادومه، دا کم د 10 22 د 20 22 18 سال هلکان، دا جړاګان، دا مورتي او دا جنکۍ یا ښځې، دا مکر والا، دوی چې به ځان پیریان نه وړي، قسم دی چې که ته بسې عمر فاروق راولې که نه، نو هم تیا نشي تلی، هم دې نه ځي.
ځکه پیریان پکې نشته دی چې پیریان پکې نشته دی نو هغه په ځان په زور پیریان نه وستلي دي. زمونږ یو طالب و مونږ په 92-93 و پلار او مور ټول هر څه پاسې و تره به ساتو تره یې پې ډېر زیات مین و. ما به ورته خندل ما سم تره دی مسلمان دی خو سم ابو طالب دی مال دومره مینه تا سره کوي چې قسم دی دومره مینه تره چېرته کوي. نو هغه تره دې خفه شوی و ورته وایي چې یاره سبق نه وایي. په هغه وخت کې زموږ د میاشتې خرچه 1.5 روپۍ هغه له به 3,000 روپۍ میاشت ورکوله افغانۍ و. ډېر سخته مینه وه ورسره هر شی به یې ول اخیستلو. ما دې خفه شوی و دې سبق نه وایي ته سبق نه وایې که نه زما نور زامن دي شپږ هغه ټول سبق وایي او چې هغه سبا له کامیاب وي او ته ناکام یې دا زما دپاره مرګ دی چې زه تا نشم کامیابولی او هغه کامیاب دي هغه صحیح سبق هغوی وایو زامن د هغه او ته به نه وایو. بس هغه دې خفه شو خبرې سره بندې که زه مردان ته تللی وم جمعې ورځ چې رالم به ځان یې پیریان نه اوستې دي او دا لتې وهي او په پیزارزي کې پروت دی چې ځان باندې دا شیزونه راوړي که نه دا بیا به دمونو نه ځي. کم پیریدار له چې دی هغه به غټ ارامي هغه ته ښه پته ده ستا نه تشې پیسې اخلي که نه سي درته ولي نه وایي چې به دې پیریان نشته دی خو ارامي دی هغه ناست دغې ته دی. نو بس هغه خانه دا استادان او طالبان ټول لګیا دي. شیخ صاحب دی الله وبخښي زموږ استاد محترم هغه دا دمونه چې دی وایي که ته راشې وایي دا شی نیمه ګنټه وشوی نه پاسې وایي زموږ خو تباهي وکړه څنګه پیریان دي وایي لتې وایي. ما چې تاسو ته اخوا شئ دا پیریان دي چې دي دا زما نه بغیر نه ځي. په دې غوږ کې مو ورته ویل پاسې و که پاتې سومه وایي پاسمه خو اوس چل نه راځي وایي وایي پاسمه اوس چل نه راځي ولې وایي دا بابا ولاړ دی وایي بابا مخې ته څنګه نیمه ګنټه مې وایي تنګ کو وایي مال زه خیر دی زه به دم ووم ته سیده پاسه غرق شي پام یې سوران چې ما څه چل دی وایي تا ته پته نه ده هفته وشوې هغه تر مې څه خبرې نه کوي. په اوس یم ټلیفون وکړم مال هغه شي په ځان پیریان نه اوستي دی ما ته پته وه زم درته وایم چې یو پیریان دي چې ته پې آیت الکرسي وایې سیده به تښتي. یو دغه مکر دی دغه فریب دی نو هغې ته څه ووایه قال سلام علیک بس زما او ستا په منځ کې جوړ نو نه راځي وروره روغ موټر ډانګې ورته ونیسو. اولنی امتحان. دویم امتحان و د بوتانو خلاف کاروایي کوي دا رزلټ غټ غم دی. ابراهیم علیه السلام کور ناست د اختر ورځ ده د هر چا اختري الله تعالی ابراهیم علیه السلام په دماغ کې خبره اچوله هیڅ کار یو پیغمبر په خپل اختیار نه کوي دا خبره یاد ساتئ هر کار د الله په حکم کوي. دلته ورته وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. د دې مطلب دا دی چې دا ورته مونږ ویلو چې لاړ شي بوتان مات که. ابراهیم علیه السلام د اختر په ورځ باندې ځان چې کوم دی نو طبیعت یې خپل خراب کو او د هغې نه بعد یې چې کوم دی اعلان جنګ وکړو چې وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. نن ستاسو د بوتانو خلاف چې کوم دی اعلان جنګ کوم. راغی ټول بوتان یې مات کړ او چې هغه غټ کمانډر و هغه غټ کمانډر په دې اوږه کې چې دی نو هغه تبر واچو خلک راله چې ویې کتل قالو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دي دا خو ټول بوتان مات شوي دي او دا یو لوړ چې کومه دی نو دا په دې دا کې ولاړ چوکیدارۍ دپاره هم غټ سنډه خلک ساتي که نه نو هغه غټ میلو یې نور د کار نه وي خو تش هغه ولاړي بوټۍ موټۍ خو غټئ نو دا غټ بوت چې دی نو دا ولاړ دی د سره نور څه اختیارات هم صرف چوکیدار و چوکیدار نور کم چې هغه دي د کمال بوتانو هغه دنده و هغه ټول یې مات کړي نو چې دا چا و چې د غټ بوت ته تپوس وکړئ نو تبر خو د هغه په سړ کې دی قال بل فعله کبیرهم هذا دا دی که نه فاسألوه ان کانوا ینطقون که چېرته څه خبرو چل وله ورځي په تپوس دی که دوی لاړه نو فرجو الی انفسهم په خپلو زړونو کې په خپلو ځانونه سوچونه شروع کړه چې دا خو خبرې نشي کولی او خدر ته پته ده چې نشي کولی طاقت ورسره نشته ولې بندګي کوئ نو دوی یو دم چغې کړې چې نه دا خو چې کومه دی نو دا کار خو بل څوک نشي کولی هم تا کړی دی ځکه د لرې نه پته لګي که نه د روغ سړي پته د لرې نه لګي وایي چې دا کار چا کړی دی پلانکي کړی تاسو په پاکستان کې چې دا اوسېږئ که نه چېرته څه غلط کار وشي زر ستاسو څه وایې دا به پلانکو وکړئ ځکه تاسو هم پېژنئ یې که نه ټوله دنیا یې پېژني چې دا به چا کړی پلانکو به کړی کلي کې غلي که نه نو خلک وایي دا غلی پلانکي به کړي نو ابراهیم علیه السلام خو د بوتانو خلاف و وایي ابراهیم علیه السلام د بوتانو خلاف دی نو چې دا کار به چا کړی وی دا به ابراهیم علیه السلام کړی بل څوک دا کار نشي کولی
نو خلکو څه وویله؟ نو چغې کړې لکه د بریلیانو، قالو حرقوا وانصروا آلهتکم، هلکه ویل اور ته واچوئ ویسېږئ. نو دریم امتحان د اور د اچولو نه مخکې، د بتانو د ماتولو نه وروستو د اور د اچولو نه مخکې دریم امتحان چې کوم دی نمرود سره مناظره ده. تنی تنها یوازې ابراهیم علیه السلام دی او د ربوبیت دعوی کړې د نمرود او د هغه سره خپله ټوله عمله ورسره ده. دا په لکاو زرګاو خلک چې کومه دی ولاړ دي. ابراهیم علیه السلام یې راوستلو، مناظره کوي ورسره. مناظره چې کله شروع شوه نو ابراهیم علیه السلام نمرود ته تپوس کوي ستا د چا بندګي کوي؟ که نه زه د یو رب بندګي کومه. ستا رب کې څه طاقت دی؟ هغه ژوند د مرګ طاقت دی ورسره. اول دا خو زما سره نشته، بس چې بچا باندې پانسی خطلو هغه معاف کو، چې بچا باندې ازادي و هغه مړ کو. زما بېوقوفه انسان دی. نه ورته زما رب چې دی د انور اختیارات لري، دا نظام شمسي قمري ټول د هغه په لاس کې دي. دا انور د یو جانب نه راوباسي، په دې بل جانب باندې وردننه کوي، ته د بل جانب نه راوباسه. زه اوس په دې پته ولګي دا نظام الټه که زه اوس ګوره دروغ دومره بدتر شی دی. موږ ټول دروغجن یو، دروغ وایو. دروغ نن سبا دروغ دومره عام شوي دي، 99% دروغ دي. 99% د منبر په سر دروغ وایي، موضوعي حدیث بیانوي، خولې ته موبایل نیولی دروغ وایي، دروغ خبرې کوي، ټول دروغ دروغ دروغ. لیکن نمرود دومره خنزیر دی او خبیث دی، خو دروغ نه وایي. چې کله ورته ویله د انور زما رب راوباسي د هغې طرف نه، د مشرق نه، ته د مغرب نه راوباسه، نو ده ورته څه وویله؟ فبهت الذي کفر. ایسته غلی پاتې شو. ولې غلی پاتې شو؟ ځکه غلی پاتې شو چې که ته داسې ویلې وی چې دا زه راوباسمه، ستا رب دې راوباسي، نو هلته د ده نه مشران خلک او ټول به دی دروغ ویلي وی. ته پیدا نه وی او دا نظام روانو. د یو دروغ چې کومه دی دغه یو ټکي دی راټینګ کو او دروغ یې ونه ویله. دومره مضر شی دی دروغ، معاشره ورانوي. شپه ورځ چې دا خلک دروغ وایي، دا غټان خلک. نو بس دې متحیره څه شو؟ متحیره پاتې شو. نو چې کله نمرود پوه شو چې هلکه زه خو مناظره ورسره هم نشم کولی، بحث هم نشم کولی، نو د هغې نه بعد یې څه وکړو؟ اعلان وکړو چې بس اور ته واچوئ. لوی اور یې وله څه کړو، دا یې وله جوړ کړو. خو لیکن الله تعالی د هغه امداد وکړو، هغه خو ور ودنګل. خو دلته به عشق الهي غالب و که نه، او د الله سره چې څوک مینه کوي د الله دپاره وردانګي، نو بس بیا هغه ورته اور چې کوي هغه ورته الله تعالی ګلي ګلزار کو. قلنا یا نار کوني بردن، ورته وایي چې اوره د ابراهیم علیه السلام د مزاج مطابق جوړ شه. د هغه چې څنګه مزاج دی، څومره یخني وله پکار ده، څومره وله ګرمي پکار ده، د هغه د مزاج مطابق جوړ شه. د هغه د مزاج نه چې کومه دی نو څه مه کوه، خلاف. څلورم نمبر امتحان ابراهیم علیه السلام یې مجبور کړو، د اور نه راووتو روغ موټ. نو وایي چې یاره ته اوس هجرت وکړو، لاړو کنعان ته ورسېدلو. پنځم امتحان یې دا و چې د ابراهیم علیه السلام خو اولاد نو الله ول اولاد ورکړو، چې اولاد یې له ورکړو. ورته وایي چې دا اوس د هاجره به او د اسماعیل علیه السلام دا بوځه او په هغه شړ بیابان کې پرېږده. ربنا انی اسکنت من ذریتي بواد، شړ بیابان ته یې بوتل. اوس خو چې کله شړ بیابان کې هلته و، نو بیا ورته بل حکم کوي چې یاره دا زوی دی چې کومه دی نو څه دا قرباني که د الله دپاره. بس د هغې دپاره هم تیار شو. او چې کله زوی قرباني کول، الله تعالی قرباني په ګډ باندې څه کړه، دا بدله کړه. د هغې نه بعد چې کومه دی ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله، خلیل الرحمن جوړ شو. یو اولو العظم پیغمبر چې کومه دی د هغه نه جوړ شو. الله تعالی څه کو پاس کو. دا څه کړي دي؟ دا امتحانات یې پاس کړي دي. بغیر د امتحاناتو نه چې کومه دی نو دا نه کېږي. د دې وجې نه خوب به چې کومه دی د خوب غلبه به قرباني کې د مانځه دپاره، او د حرامو غلبه به د حلالو دپاره قرباني کې. هله به کېږي. مسلماني دې ته نه ویلی کېږي چې نه د حلالو فرق کې او نه د رسم و رواج راشي نو سنت ټکراو کې، شرک راشي نو توحید ټکراو کې. او چې کله د الله او د رسول خبره راشي نو د الله او د رسول خبره چې کوم ټکراو کې د انسانانو خبرې واخلي. او چې کله بیا د مشرۍ او د کشرۍ خبر راشي بیا درنه پکې الله هم هېري او رسول الله هم پکې در هېري، خپل خواهش در باندې سوي غالبي. دا مسلماني نه، دا مسلماني ډېر ګران کار دی. په دې وجه باندې وایي که نه یہ شهادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دا مسلماني ډېر ګران کار دی. هم د دغې معنا اخوند درویزه بابا کړی چې مسلماني ګوره ډېر ګران کار دی. جایز او ناجایز، حلال او حرام، ښه او بد، کره او کوټه،
تور او سپین دي که فرق کې او دغه فرق مرق نشته زموږ مسلماني چې کومه دی تش د جوماته پورې ده جوماته پورې هم سمه مسلماني نشته دی خو زموږ مسلماني تش د چا دپاره ده جوماته پورې ده بس جومات ته راځو جومات چې کله بهر وځو نو بس خبره ختمه شو که نه هغه خبره د مونځ شته دی روژه شته دی که رګو مې او له باقي نهي ہے یینې چلیږي خو هغه یینه پکې نشته دی زړونه شته هغه ارزوګانې هم شته هغه منځونه هم شته هغه روجې هم شته دومره عمرې دي که نه چې عمره خو اوس نن سبا بل هېڅ مه کوه تشې عمرې کوه یو کس ما ته ویلی زه خپل زوی نه حافظ جوړوم که نه ما ښکته پورته ورته وکتله چې د نیکه نه نیواله د ور نیکه د ډر نیکه د پر نیکه د قر نیکه نه حرامخورې حرامخور دا هغې زمانې نه حرامخورې 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 ستا په زړه کې څنګه شوق پیدا شو چې ته د خپل زوی نه چې کوم دی حافظ جوړې زما په ذهن کې شک پیدا شو ته پردي حقوق ولې نه ورکې ستا په نیکه باندې حق دی هغه ولې نه ورکې ستا په پلار باندې حق دی هغه ولې نه ورکې په تا باندې پردي حقوق دي ته هغه ولې نه ورکې څنګه ته وایې چې زه را خپل زوی نه حافظ جوړوم وایي یاره جي ما یو حدیث کتلی دی چې سړي زوی حفظ وکړي نو هغه د خپلې کورنۍ د دومره کسانو چې کومه دی چې جهنم پې واجب شوی ما دا تا ته چا ویلي بکواسي نه په حفظ باندې نه په علم باندې نه په شهادت باندې نه په جهاد باندې پردی حقوق نه معاف کیږي چې شهید ته نه معاف کیږي نو تر چا لوښی تر چا زوی چې تا ته په حافظ باندې معاف کړي یعنې ته اوس دې ته څه ګوره چې زما د 200 کالو حرامخوري دا د حافظ په وجه باندې ما ته معاف شي ګوره دا سوچونه فکرونه مه کوئ دا خبره غلطه ده دا به هغه سړي معافي کېږي پر د بنده حق پې نه وي د بنده د حقوقو نه مالامال او ډک یې او پردی حق نه ورکې او ته چې ما به معاف کړي نو ما سوچ وکړو چې خلک تا دا اورېدلي دي ما ورته چې بدې زوی دي که حفظ وکړو ښه خبره د هغه دپاره ښه ده تلاوت به کوي کیدای شي الله ورله توفیق ورکړي ښه سړی به دې جوړ شي ستا دپاره به څه پیدا نشته هېڅ پیدا نشته دی ځان لیونی کومه د هغه دپاره به انشاءالله پیدا حفظ پې وکړه دا نه یم چې مه کوه پې خو ستا لپاره څه پیدا نشته پردي حقوق ادا کړه دا تا دا سوچ جوړ شوی د مسلمان راشي خانه سحر یاره جي سهار یې مونځ مې وکړو ډېر ښه خبره ده فرض کې به بیا مې ورسره 2 رکاته جي ناست وم نور راوختلو 2 رکات یې مه کړه بیا لاړو سود خور دی په بینک کې پیسې پرتې دي سود خور دی سود نه وړم مونځ به کوم مونځ ځان له شی دی سود ځان له شی دی دا څنګه مونځ دی دا مونځ نه دی دا روژه نه ده دا زکات نه دی دا ذکر نه دی دا تلاوت نه دی چې په تا کې انقلاب رانوري انقلاب په ځان کې راولي انقلاب ابراهیم علیه السلام د امتحاناتو نه پاس شو الله تعالی چې کوم دی هغه ته ډېر لوی لقب ورکړو موږ هم په کار د اسلام د انقلاب او د اسلام د امتحان څه کړو دا پاس کړو الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي چې د حرامو د حلالو او د جایزو د ناجایز تمیز کو او د کشر او د مشر په فرق پوهېږو په آدابو پوهېږو الله تعالی دې موږ باب کې ومان بلا